آیا آنلاین نکاح تړلو سره نکاح صحیح کیږي او کنه صحیح کیږي؟ مطلب ویډیو کال په ذریعه سره چې یو کس په یو ځای کې وي بل کس بل ځای کې وي او گواهان بل ځای کې وي او دغه شان ویډیو کال په ذریعه سره یو ځای شوي وي او نکاح وشي او تړل شي، دا نکاح درسته کیږي او کنه درسته کیږي؟ نکاح د چې کوم صورت عام دی آنلاین په نوم باندې چې ویډیو کال په ذریعه سره د ټوټل رايوځي شي، دا ټیک نه دی. ټیک صورت څه شي دی هغه هم درته خیم اخیره کې چې کوم ټیک صورت دی هغه هم درته خیم هم د آنلاین د پاره، خو چې کوم موجوده صورت ټیک نه دی دی وجه څه شي کېدلی شي، دی وجه دا ده چې د نکاح ټیک کېدلو د پاره د مجلس یووالی شرط دی، لکه گواهان او چې کوم دواړه د ایجاب او قبول والا دي، مطلب الک او جنۍ یا د الک او جنۍ چې کوم وکیلان دي هغه په یو مجلس کې کېدل ضروری دي. او دلته چون کې یو په امریکا کې دی بل په دوبۍ کې دی گواهان بل ځای کې دي پولیس بل ځای کې دی وغیرہ وغیرہ، پولیس خو خیر پکې شرط نشته دی چې هغه د خامخا غي. بهرحال نو دا ټول صورتحال یوم په مجلس شریک نشته دی چې ټول یو ځای وي، په دې مجلس یو ځای کېدو نه وجنه دغه نکاح چې کوم درست نه ده. درست صورت څه شی دی؟ درست صورت دا دی چې جنۍ کوم ملک کې اوسېږي کوم ځای کې وي هغه هلته کې خپل طرف نه یو وکیل وټاکي د دوو کسانو موجودګۍ کې چې دوه کسان دا خبره واوري چې زما طرف نه فلان کې کس زما وکیل شو. همدغه شانتې الک په خپل ځای کې خپل طرف نه یو وکیل وټاکي چې زما طرف نه دا فلان کې کس دا زما وکیل شو. او دا کم کسان چې وکیلان کې دغه وکیلان به ذات خود د مولوی صاحب سره یو ځای په دغه مجلس کې موجود چرته چې گواهان موجود دي، نو گویا کې مجلس بیا ټول یو ځای شو او وکیلان د جنۍ وکیل هم دلته دی د الک وکیل هم دلته دی او همدغه شانتې گواهان هم د یو ځای موجود دي. نو چې کله ټول مجلس یو شو دا هغه صورت دی چې په دې صورت سره تاسو د انلاین نوم ورکول شي خو نکاح به درسته شي. دغه شانتې چې کله یو کس په خپل موجود وي، مثال الک موجود دی خو جنۍ بل ځکه دانو اغه نه وکالت راوغستل شي او دغه شي د بیا هم ټیک کیږي. دغه شانتې جنۍ موجوده ده خو الک نشته دی الک نه وکالت راوغستل شي، خو به هر حال مین پوینټ چې کوم خبره ده چې دا ټول په یو مجلس کې کېدل ضروری دي. که مجلس یو نوي که هغه یو کسولی نوي، مثال بدرون گواهان نشته دی او دی دوانه یو ځای یا گواهان خوشته دی خدای یو پکې بل ځکه دی او یو موجود دی چې یو قسم د مجلس نه فوت کیږي، نو په دې وجه سره دغه نکاح هغه درستګۍ ته نقصان رسیږي، د نکاح نه ټیکيږي. خو چې کله د ټول مجلس یو شي که هغه په خپل ذاتی طور سره وي او وکیل په ذریعہ سره وي دغه نکاح بیا ټیکيږي.